يا من ألهته الدنيا ذلك الطيف العابر والظل الزائل دار الغرور ومنزل الأحزان والظل الزائل دار الغرور ومنزل الأحزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. مو انتہائی قابل احترام دوستوں عزیزوں نے، اللہ جل جلالہ جو تقسیم کړی دی د انسانوں نے، حدیث شریف شرسی سے اللہ جل جلالہ روحینا جدا کړل او فرمایل هؤلاء الى الجنة ولا ابالي، چې دا روح ولا خلق دا روحینا چې د کوم خلق دي کوم انسانون دي دا غون مو د جنات د پوره پیدو کړی دي، دا جنات تدریمی د دې مو ته پرو نشتا، څوک تی څوک نه دی. او دویم لوسی بیا ډاک څرنګه د الله جل جلاله شان سره لایق تو دویم میټای ډاک د روحینا او فرمایل هؤلاء الى النار ولا ابالي، دا خلکو جهنم د پوره دی، جهنم ته ودریمی مو ته پرو نشتا. صحابه حضور صلی الله علیه وسلم نه پښتنه وکړه ففیم العمل یا رسول الله، اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیا د اعمال مجبله کوي کی عملین مش کی عبادتین مش مکلف جوړ کړي شریعت دا عمل ویل کوي، حالانکه دا خو ته دوی چې څوک جنت ته سي او جنت تدریمی کیم الله پاک جهنم د پورا پیدو کړی دی او جهنم تدریمی. نو حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا چې اعملوا فکل میسر لما خلق له، تو خپل اعمال کوي ځکه چې الله جل جلاله هر چاته هغه عمل ارسون کړی دی چې کیم شي د پورا دی پیدو دی. کچیرې دا سړی د جنت د پورا الله پاک پیدو کړی وي او د اخر معال دا وی چې د جنت ته الله پاک لږی، نو دته الله جل جلاله دیغه اعمال توفیق ورکوي کیم چې جنت ته رسوین کی اعمال دي په کیم سره یعنی الله پاک روزي کیږي او د الله حبیب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم روزي کیږي، نو هغه اعمال الله پاک د تک توفیق ورکوي. او فرمایي چې کیم خلدا سی وی چې هغه ته الله جل جلاله الله د میش غونډه حفاظت وکړو دیګه د پورا اراده د جهنم وی، نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اخته الله پاک هغه اعمال ارسون کو. نو د دې واجنه د مو انتهایی قابل احترام دوستونه عزیزونه کسه مشتوس غونډه تمخه مقصد دا کیسه چې الله جل جلاله د باطل د پلاوولې د باطل د زدا کولې د باطل په سرګرمۍ کې شرکت کولې یو انتهایی غټ میدان الله پاک جوړ کړی دی او ډېر ارسون کړی دی، یعنی بالکل داسې ووایي چې باطل خپل انتها ته رسیدلی دی. داسې د مو عزتمن حق د پورا او د قرآن د پورا دین د پورا اسلام د پورا د پورا هم گویا کہ الله جل جلاله په مشتوس بنده یو حجت تام کړی دی، خپل حجت پیرا کړی دی چې داس موقع ینه دو پرېشي چې پاک شي مشتوس ته دین زده کول یا دین مندتا کول یا د اسلام مطابق زندگی تیرول دا څه مشکل وي. نو دیو جن ته مو انتهایی عزتمن یو جذبه وا پزړک شه ادا وا چې معهد اللغه العربیه پاکستان په نوم باندې یو اداره ده، د دې نه مې یو کوشش جاری کړی دی چې وخت نه چې پاکستان کې د میجا اسلامی ملک ته په دغه عربي زبان پیلاو شي. کسه صحابه رضی الله تعالی عنہ چې کوم ملکینه تتللی دي او کوم ملکینه د فتح کړی دي دغه زبانینه چې څه هوي خود د صحابه رضی الله تعالی عنہ په مهنت سره الله جل جلاله دغه ملکه زبانینه بدل کړی دي، هغه ملکینه چې عربي ویل شي. مصر دغه خپل زبان د قبطیون فرعون قبیله فرعون قوم دغه زبان عربی نه علاوه بل وو، خو چې کله مسلمانونه مصر فتح ک نو یغه رجنات دې زبان بدل شو. داسې مغرب دای داسې الجزائر دای داسې نور ډېر ملکونه دي چې پاک شه الله جل جلاله د صحابه په مهنت باندې دغه ملکه زبانی نه هم بدل کړ، ځکه چې د مسلمانانو عمومي زبان چې کوم دی څنګه چې د مش خپل ملک رسمي زبان اردو دی، داسې د مسلمانانو یو رسمي زبان چې کومي پابند د خپل عبادت کو خپل
یعنی الله جل جلاله یو داوی او پابند د خپل مانسی یو بل سره تعارف کو. هغه رسمي زبان ها د مسلمانې هغه عربي دی. نو دیو جنا الله جل جلاله یو مهنت شریک کړی دی خلک په زړه کې دا جذبه چولې دو چې پاکستان کې دا عربي عام شي. یغه سلسله کې مې یو مهنت شریک کړی دی چې پاکستان سے هر مدرسه، هر کاس، هر عالم، هر غیر عالم، هر عامی سړی چې کوم بار ملکی نه تدریمي هغه د قران په زبان باندې خبرې کوي. دیو جسره مستوست قران زده کول ارسون شي او یو غټه سلسله او د جاری شي. نو دغه سلسله کې مې ترتیب جوړ کړی دی چې الحمدلله یعنی اردو کې چې مشکیم قومي زبان دی پاک شه دوه ترجمه د قران شریف دی سورۃ یوسف ځوانونه د پورا او سورۃ النور شذونه د پورا او داسې عربی زبان کې چې ټول مسلمانانو سره می جوړبت تای تعلق دی دیګه د پورا د ریاض الصالحین د چې مو کوم کتاب مخه تلیدا شي راته حدیث کتاب دی دغه نه درسینه شیر شوی دی عربی کې دغه یوټیوب دغه چینل باندې وی. نو داسې موزړه کې دای وا جذبه وا الله پاک دغه توفیق متنن روکو نن بودرېز دو. نو څنګه کتابه کې مش پڑھاو کړی دی چې د میجا مشهورونه یو طریقه دا چلیدل یو مخشه واهنه راونه طریقه دی وا چې کوم کتابین او د شریکول نو د بود درځ نو شریکول پاک شو الله پاک په برکات اچو یغه طریقې مطابق موهنندا پزړک جذبار الله او الله پاک د دې توفیق روکمو ته چې ریاض الصالحین په خپل مسیدو کې او په خپل وزیرو کې په خپل وزیرستان ژبه کې چې کی مې مش خپل خوږه پښتو دو په دا کې د خپل ورونه مخه ته هغه حدیثونه چې کی نور زبانه کې بیانوي نور خلق ته خپلونه ده او خپل خلق ته چې کی مش خپل زبان ول خلق دي اته هم مش بیانول کوشش وکي د واجنه د مو انتهای عزتمن ده نن چونکه ابتدایي رزدو حدیث ان شاء الله سبونه شریکوي بل رزنه. نو نن صرف یو دا درخواست دی چې کله هاندا خبره کتوار ودلې وي او ته ور و دا اخره پر دا ویډیو تو کتلې وي نو ته بس دا یو درخواست دی چې دا سبقینه ته لشکې ونه ټیم ورکا 15 منټه نو ان شاء الله کلیپ جوړ نوي 15 منټه زیات نه زیات شپږ او منټه ډېر ویش چې حدیث ویو او ډېر ضروري خبره وي نو پارس بندو معذرت سره یعنی لشتم زیات وخلی خو کوشش هم نه چې 15 منټه ریکارډینګ کیږي او دا ریکارډینګ ملګری وروي څنګه 24 غنټه کې په 70 منټې نه دی او په 0 منټې نه دی سکندې نه دی دا غونډ تیریږي او په نور شایانه باندې چا باندې لایک کړای چا باندې کمنټ کړای او چا باندې نور تبصره کړی او مناقشه کړی خلک سره نو کچېره مشتوس لږ ټیم داته هم فارې کی چې ان شاء الله دا سبق خوري زنه مجبور وي چې کله مخه ته دا درس ردري مې د حدیث نو ان شاء الله ور وي او نور ته د رسوله کوشش کوي نو ان شاء الله د خیر پر اول شو مشتوس غونډه د یو بل مدد کوي. قران چې الله پاک یې وتعاونوا علی البر والتقوا د شګړې او د تقوی په چارې کې د یو بل تعاون کوي نو دوی ان شاء الله د غونډې دین لا سره یو تعاون وي خپل منځ چې د خیر خبره او خپل منځ یو بل سره یعنی مخشه بل تر رسوله کوشش کی. الله پاک ته مشتوس غونډه د حق د زده کوله او د یو باندې عمل کوله توفیق الله پاک نصیب کو او د دین صحیح سمجھ د الله پاک مش غونډه نصیب کو. دین صحیح سمجھ ولرسي چې کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام مج حدیثینا مخه تر درېمی اور وی هغه مطابق خپل ژوندۍ جوړاوله کوشش کی ان شاء الله الله پاک د دین سمجھ مشتر نصیب کوي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.